ته څه خپل ارشاد وړاندې کړه موږ ته. حاجي زه به د ټول پاکستان عوامو ته اول السلام علیکم. سلام نه پس عرض دا دی چې نن د پښتنو سره ډېر بې حجابه او بې حسابه ظلمونه کېږي او موږ پښتانه پرې یو نه شو او نه پرې خفه شو. نن په کراچۍ کې یو سپی پیدا شوی دی چې نوم یې امراو دی او یو ښایسته هلک یې وژلی زموږ د پښتنو چې د وزیرستان د سیمې دی خو د پښتنې ابۍ بچی دی. موږ د ده هر خدمت او د هرې بدۍ کې موږ اوسه زه ملک نعیم اوسه پوره شریک یم او که دا راو چا مړ کړو را دې چې ما نه دې 50 لکه روپۍ د مومند ایجنسۍ د لکړو صافي نه ویسي. زه ټولو عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې پښتنو ګوره ایک شئ، دا د بیدارۍ وخت دی. که دا وخت نه تېر شو نو بیا به لاس مروړئ خو وخت به تېري. نن کښېنئ ټینټونه ولګوئ، موږ نور هم در رواني پرېږدوی نه، پرېښودو واله نه دی او نه بیا پرېږدو او نه خوند نه کوي چې دا کومې ډوډۍ موږ په کورونو کې وسکورو. دا خوند نه کوي د ځوانانو لپاره او د پښتنو چې زما د یو ګلاب دی بې تپوس او په 15 لکه او په 6 لکه روپۍ دا شهید کوي، ولې داسې اوبه راوړی دی. په ده باندې ټول پښتانه خفه دي او موږ د ده د پلار او مور ته د صبر جمیل توفیق دی الله ورکړي او موږ په ده ټول خفه یو او راو دی الله تباه و برباد کړي د ده ښځه د بړوا وغیر